دا موږ او تاسو ټولو اورېدلي دي چې زکات مال باندې یو کال تېرېدل ضروري دي. دا مسئلې ټولو اکثرو ته پته ده چې زکات په مال باندې یو کال تېرېدل ضروري دي. حولان حول دی ته وایي، یو حول یو کال چې پې تېر شي بیا به زکات ته ورکې. خو په دې باندې ځان پوهول پکار دي. د دې مطلب هرګز دا نه دی چې په هره روپۍ او په هره پیسه باندې د کال تیر شي. دا خبره یاد لرئ. د کال شروع، ابتدا او انتها، شروع او آخر، سٹارٹ اور اینڈ، په دې کې به ګورې بس. د مین حسابونه کتابونه لرل نه دي پکار. مثلا یو سړي باندې زکات فرض دی، رمضان کې دا مالدار شو یا مخکې نه مالدار دی، رمضان کې زکات ورکوي، په منځ کې د دا مال لږ کم شو، نو په منځ کې خو زکات نشته، قلاري دي کمی. خو په منځ کې زیات شي د هغې اعتبار نشته دی، قلاري دي زیاتېږي. په منځ کې که تا وخوړلې د هغې نه باندې زکات نشته. خو چې تا منځ کې کمېدي زیاتېدي کمېدي زیاتېدي هېڅ اعتبار یې نشته دی. چې کله رمضان رالی بس په حقه ورځ باندې اعتبار دی. بس چې په کومو میاشت کې ته زکات ورکې، که د هغې نه مخکې د کروڑ روپو کور واغستو بس د دې باندې زکات نشته. که د هغې نه مخکې د ځان له ګاډۍ په 10 لکه روپۍ واغستو هغې زکات د باندې نشته. خو که په دغه شپه هم د سره روپۍ رالی نو د هغې زکات هم د باندې شته. ځکه په رمضان یکم رمضان باندې ستا کال پوره کېږي، نو که د یکم رمضان په شپه باندې تا له چا 10 لکه روپۍ درکړي د دې به زکات ورکې. او دغه رنګه یا 2 میاشتې مخکې پیسې راغلي د هغې به هم زکات ورکې. نو د هرې روپۍ دپاره بیل کال ضروري دی. البته که کال منځ کې داسې حالت رالی چې یو انسان مکمل دیوالیه شو، مالدار و خو مکمل مال یې ختم شو، نو بس اوس خو غریب شو، خبره یې ختمه. اوس که د سره دوباره پیسې رالی نو بیا به د سره کال شماري، بیا به د سره کال شماري. دې سړي دپاره رعایت شته. خو که هسې ورسره کمې شوې او هسې زیاتې شوې د دې اعتبار نشته. دا به پوره زکات ورکوي، ځکه رمضان کې دا زکات ورکوي او کال پوره شوی دی او په هره روپۍ باندې کال تېرېدل ضروري نه دي. بس کال د ده پوره شو، د دې نه مخکې چې د څومره خرج کړي د هغې د باندې نشته، او چې په دغه شپه هم د سره رالی په سبا به یې زکات ورکې. کمېدو او زیاتېدو سره هېڅ فرق په دې کې نه راځي. نو دا یو بله